والله لا يهدي القوم الفاسق. هغه کسان چې جهاد نه څټه پوتې شوي وو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تللی نه بعد په خپل نستی باندې خوشحال وو او دا خبره نه خو خوله چې هغه خپل ملونو او جنونو سره د الله په لارې کې جهاد وکي او هغه نور خلکو ته دایلو چې په ګرمه کې جنگ تمات سے قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون تور تداویا چې د جهنم ور خو دینه ډیر سخت ګرم ده کچېری دغه پیږي فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. هغه ته پکور دا چې لګ د وخوندي او ډیر د وجوړي دا بدلا ده د هغه عملونو چې دغه کول. اردو کې ترجمه کوم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. پیچھے رہ جانے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے بیٹھ جانے پر خوش ہو گئے اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور وہ کہنے لگے کہ گرمی میں جہاد کے لیے مت نکلو کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ تو اس سے بھی زیادہ سخت گرم ہے اگر وہ سمجھتے ہیں. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. انہیں چاہیے کہ وہ کم ہنسیں زیادہ روئیں. جزاء بما كانوا يكسبون. یہ بدلہ ہے ان کی ان بدعمالیوں کا جو وہ کرتے ہیں. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. دی غزوہ تبوک خبره لګیا ده دا مویلو چې په غزوه تبوک کې منافقین هغه مختلف هلو بهانو سره په خپل پوتې شولو او کوشش دا و چې نور چوکا پیغمبر علیه السلام سره نعوذ بالله د غزوې ته لوړ نشي. نو بهرحال پیغمبر علیه السلام ته باندې منی وکړلې ځنونه خلاص کړلو. نو پیغمبر علیه السلام په ونه لوړلو جهاد ته سره د صحابه کرام د منافقین ځنه سره هغه کې لوړلو غزوې کې لوړلو او ځنهونه پوتې شولو چې د کوم پوتې شولو دغه په د خپل پتی کې دلې خوشحال ته خوشو جنجول نه خلاص شولو او نو الله رب العزت دی هغه دغه کیفیت په دې آیات کې بیانوي چې فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. هغه دا ویلو خوشحال شولو په دغه خبرې چې مون پیغمبر علیه السلام خوشو ته دي سخت ګرمه کې کو سره لوړ وای ټول به تبعیت سیخ کړه وا خوشو ته دغه تبعینا خلاص شولو. نو الله رب العزت فرمایي چې دغه جهاد نه پته کې دلی باندې دغه خوشحال دي دا کماکل خالق او دا یی چې لا تنفروا فی الحر. دغه ګرمه کې ګوره ته لوړ نشه دا خو ځون تبعید په دغه ګرمه کې د شدت موسم کې او دغه دومره لری سفر کول دا خو کماکل توب ده. الله رب العزت فرمایي چې قل نار جهنم اشد حرا. د جهنم ور خدینا ډیر سخت ده. بیا هغه ته تاسو چې شکای دغه دنیا ولا ګرمي کا برداشت کی نو د اخرت ولا ګرمه نه تاسو بادشه. چنانچه د جهنم ور کیفیت علماء کرام بیان کړل چې هغه دومره سخت دومره چې یو روایت کې راځي چې کچيري د سی وشي مفهوم دادا کده سی وشي چې یو ستار جمعوت وي او په هغه جمعته کې په 100 لاک او باندې یو لاک مخلوق هغه جمعته کې جامع وي او په هغه 100 لاک کسانو کې یو جهنمی وي. نو هغه جهنمی چې خلیص سلیوي وخلی کنه نو د روح جمعوت با وسیزي د 100 لاک مخلوق با وسیزي د هغه جهنمی د سلیوي ګرمایش او تپش نه دومره سخت ګرمي ده. یعنی دغه دنیا تاسو ور اندازا ولګوي څو د کوم ور مو بلو د منبته والا دا تقریبا 800 نه 1000 ډیګري سنټیګریډ په څوره سخت ګرم ګور او د لرګي چې د مو دیګونه په باندې کوو دا لرګي چې کوم ور دا تقریبا 1200 نه 1500 ډیګري سنټیګریډ کوي. د دې څه کیفیت ګور لوی لوی دیګونه څنګه وخوټي څنګه سخت شایون ولي کی او بیا دینه تیز ور هغه دی ویلډینګ دا تاسو ولې دی چې ګورو وس پني ته ورونی سي شراک سره پوری کوي دا 3000 ډیګري سنټیګریډ دی هغه ولا امدان منا دغه سورج څخه دا د دې نه تقریبا 15 کروڑ کیلومتر المیرس ترګمونه لري دا د دې څخه پورسه دا بوندي والا حصہ دا سرفیس څخه دا بوندي والا دا 5500 ډیګري سنټیګریډ دا خو دې ته یې څو فوټوسفیر دا بوندي والا حصہ او دا اینه والا حصہ ته کور نه دا کور څخه دا 1.5 کروڑ ډیګري سنټیګریډ دا
اوس ته اندازه ولګوه چې دا د المیره سترګې اور دا 1 کروڑ ډیګري سنټیګریډ ایدي نه د کور ولا ګرمایش ده د جهنم ولا دا به کومه نه مناوي یی چې کدی دی یو معمولی غني چنګاری دا په مشرق کې راو ورځي نو د مغرب به کوم دا کنه مغرب راشي ټوله علاقہ به بالکل بسم شي دی وو چنګاری سره دومره سخت وره نو چنانچه یو محدث ډیر سوال ډیر امام اسمعي رحمت الله علیه دې متعلق راځي څو د رمضان المبارک میاشت وا نو دوه مکی کې نو څنګه چې روژې میاشت روانه شو یو دیوري جو ته پوتې شو نو دی واسپرلی ځون تر وخت ته یره دغه روژې لپاره بلور ش طائف ته روژه بوري 13 کانځه کڅ په مکی کې ډیره سخته ګرمي ده د طائف چې کوم دا کنه دا مکی نه تقریبا 60 70 80 کیلومتر د سی وړیا ده او هلک سور وطن دا نسبتا ځکه چې شینوله سبزا ورکشتو بغونه مغونه ورکیدي چینی مینیا ورکشتو نو د امام اسمعي رحمت الله علیه اوس په خپل سپارلې باندې وخوي کا چار ویچی شي په سپور دا او طائف طرف ته روان دا چې روجا بوري تیرک نو دو پلیاري روان وو طائف نه یو دیهاتی یو بدوی روان وو هغه د امام اسمعي رحمت الله علیه سره ملاقات وشولو نو امام صاحب نه تاسو کو څه خیر ویچی ته روان نیو ته ولې سره دی یغه ګرمي دا مکی کې ډیره سخته نو زه روانه مو چې د روجابو زه طائف کې تیر کوم لکه به سکون سره تیر شي نو د بوت وی ته ویلو چې با خبره ده زه خو کوم د روجې لپاره روانه مکی ته روجابو مکی کې تیر کوم یدي واجنا چې کله مکی ولا ګرمي ز برداشت کوو الله به مو د جهنم ګرمي نه بیا وساتي نو بهرحال خبره دا شاید څه الله رب العزت فرمایي چې ګوره کتی اغ جهنم ګرمي نه دغه تپش نه کځون ستل غوړې نو دغه طریقه دا غدا چې دغه دنیا کې د نبی صلی الله علیه وسلم طریقې اپناو کې هغه مکه جهاد تبعی هغه مکه تبلیغ تبعی هغه مکه بلې سختې تبعی نو هغه سره د ځون تیار کې دغه په سنتونو دغه په طریقو باندې عمل وکي اگر چې هغه کې به سختی وي او هغه سختی مکه برداشت کړي د جهنم غنه به باد شي تکلیفونه نه فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا دا منافقین به کوم دا کنه خپل منځو کې خوندیدو غپې به مسلمانانو پرې مسخري والي ته څنګه مغالات کو بنا مو توکل ځون مو نه پوتې کړل دا غدي ګرمه کې بوز دنه مرکې دا حالت نو الله رب العزت فرمایي چې فليضحكوا قليلا کام خون دی ځکه تاسو د پاره ډیر لوی اجړو پرتا ده چنانچه روایتونو کې رچی چې کوم خالق دغه دنیا کې ګناهونه کوي قیامت پورې چې هغه دومره پښیمان وي دومره به جوړي چې ډیر دي ژړونه به دی هغه په سترګو کې لوی لوی کاټي جوړي شي او دغه چاپو باندې په دغه باندې به لوی لوی نلې ورکې جوړي شي دغه هغه تللینا او د ژړو دومره به وجوړي چې د وخ کې نبات به دی هغه سترګو نه ویني روان شي دومره لوی به انسان خیمون وي نو خبره دا شاید او بیا داسې عذاب ده چې دا نه ختم ہونے والا دنیا کې کډېره سختی تو باندې روشي خیوا ورځ به ختم کیږي هغه داسې سختۍ دي چې هغه اختتام نشته ده هغه بالکل چې کوم دا کنه ان لیمیټډ تکالیف دي الله رب العزت دا خبردارای چې کوم دا انسانو تعبیر کوي فرمایي چې فلیضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا خون د کام جوړ ډیر ځکه چې تاسو ته دی هغه ولا داسې مرحله روانه ده سب کدی دنیا کې د په خاندو ټیم تیر کړو بیا په شالو ټیم دنیا د وخت راي جزاء بما كانوا يكسبون الله تعالی فرمایي چې دا دي تاسو د خپل بدعملیو سزا ده الله د مونږ ته کمال توفیق نصیب